دا غونډه د مردان تعلیمي بورډ په حال کې را جوړه شوه چې پکې د شخصي او دولتي تعلیمي ادارو نه علاوه تعلیمي پوهانو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. د اورینټیشن ورکشاپ اون مارکینګ په نوم د یو ورځني سیمینار کې نوي نسل ته راتلونکو ستونزو او د هغوی په حل ګډونوالو خپل تجویزونه هم وړاندې کړل. د دې سیمینار په هکله د مردان تعلیمي بورډ چیرمن فرید احمد خټک میډیا سره د خبرو په مهال وایي چې د دې غونډې مقصد نوي نسل لپاره تعلیمي لار کې راتلونکي خنډان ختمول دي. مارکینګ طرف ته د خلکو چې کم دی په بورډ باندې د اعتماد بحال کولو طرف ته موږ مختلف ګامونه پورته کړي دي. د نننۍ غونډه چې کومه ده د نننۍ ورکشاپ چې کم دی چې په هغې کې زنانه او د نرینا سره چا 300 لګبګ کسان موږ سره موجود دي چې په هغې کې پرنسپلز هم دي، په هغې کې کالجز پرنسپلز هم دي، په هغې کې د پرایویټ سیکټر انسټیټیوشن هیډ هم دي، په هغې کې د ډیفرنٹ سبجیکټ ایکسپرټس هم دي، په هغې کې مارکرز هم دي، په هغې کې سکول آفیسر ایسوسییشن د صوبې په لیول موږ سره موجود دي. نو دا دې دپاره دی چې دې نه پس به موږ د مختلفو سبجیکټ چې کومې پرچې د ایکسپرټ چې کوي هغې ورکشاپونه به کوو اکټیویټي بیسډ، او دې نه به ماشومانو ته دا فایده وي چې د ماشومانو به اعتماد به حال شي او د خلکو به چې کم دی د سکیل لږ زیات شي چې مارکینګ سکیل څنګه پکار دی. د مردان تعلیمي بورډ لخوا رابللې د سیمینار کې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن سیکرټري ارشد خان مشر مېلمه و. په غونډه کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج مردان پرنسپل اخونزاده سید ابرار، د ګورنمنت سینټینیل ماډل سکول نمبر 3 پرنسپل حافظ زبیر، د پرایویټ سکول ایسوسییشن جنرل سیکرټر سید محمد الیاس، د افاق ادارې لخوا امیرزیب ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر زاید خان او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. ګډونوالو په خپلو خبرو کې د جدید تعلیم په زده کړو خبرې وکړې. وینا کوونکو په نصاب کې د بدلون په هکله هم رڼا واچوله. مشر مېلمه د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن سیکرټري ارشد خان د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان سره د خبرو په مهال وایي چې صوبایي حکومت هڅې کوي چې هر بچی په لاس کې کتاب وي. نوموړی وایي چې د تعلیم بجټ سیوا کول د دې ژوندی مثال دی. دوی زیاته کړه چې د صوبې حکومت په تعلیمي میدان کې د نورو صوبو نه مخکې تلل کول غواړي او د دې دپاره وخت په وخت داسې قسمه غونډې هم کوي. د صوبایي حکومت چې دی نو تقریبا د 35% ټوټل بجټ چې زموږ دی نو هغه ته یوازې تعلیم ته روان دی، لکه ایلیمنټري ایجوکیشن، هایر ایجوکیشن او ټیکنیکل ایجوکیشن. نو هغې ته تقریبا زموږ هغې باندې 3 حصه بجټ خرڅ کوو. نو دا د تعلیمي مطلب هغه سیریسنس د حکومت ډېر زیات هغه ریپرزینټیټیو دی چې 1/3 بجټ یوازې تعلیم له ورکوي او 2/3 کې د باقي ارڅه سره هیلث او ایډمنسټریشن او ارڅه ساتي. نو د دې نه بل نور غټ تاسو څه دا کېدای شي چې لکه د دې نه اخوا لکه حکومت نور څه کولی شي. کوم ځای کې چې پیسه او فنډز یوټیلایز کېږي په هغې کې پیل فرجي ځي، حکومت د هغې د کمولو د هغې د ختمولو لپاره هم کوششونه کوي. نو زموږ چې کوم ادارې دي هغه ټولې فعال دي او چې حکومت څونه فنډ ورکوي نو زه دا نه یم چې 100% به یوټیلایز کېږي. خامخا به څه خلک مطلب دا چې غلا غوچې کوي، خو بهرحال د حکومت همیشه د هغې کوشش او افیکټیو ګامونه اخلي چې هغه د کم سے کم شي او دا پیسې به صحیح طریقه باندې ولګي. د ماشومانو د حقونو دپاره کارکوونکي وایي چې په ګرد هیواد کې تقریبا 2 کروړه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 40 لکه شمېره د خیبر پښتونخوا په صوبه کې ده او بیا هم د صوبې ټول بجټ 15% په تعلیم خرچ کیږي. کوم چې د دې خبرې پخلی کوي چې د صوبې حکومت په تعلیمي میدان کې زغل کول غواړي. بخت محمد یوسفزی، پښتونخوا ریډیو، مردان.